أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. سورہ ہود 64 نمبر آیت. دے 64 نمبر آیت کی د صالح علیہ السلام هغه واقعي هغه ذکر کیږي چې کوم کې دوی د معجزې مطالبه وکړله او د معجزې د پیش کېدو نه بعد د معجزې خیال یې ونه ساتو، د هغې احترام یې ونه کړو. الله تعالی وایي صالح علیه السلام دې ته وویلو چې ویا قومي او زما قوم هذه ناقة الله، دا اوښه د الله تعالی ده. د دې اوښې نسبت یې الله تعالی ته وکړو. د دې وجه نه چې دا د دې شرافت ته اشاره ده چې دا معجزه ده، د معجزې احترام لازمي دی. لکه خلک چې وایي د جماعت د الله کور دی، د الله څنګه کور دی، یعنی در احترام ځګینې دی، د عزت ځګینې دی. دې ته اضافت برای تکریم ویل کېږي. یا خانه کعبې د خلک بیت الله وایي د الله کور، نو په دې معنا سره چې د احترام ډېر زیات ضروري دی. نو دې اوښې نسبت هم الله ته وشو چې دا د الله تعالی اوښه ده، یعنی د احترام قابله ده، دا معجزه ده. دلته کې په واقعه کې لږ غونډه اختصار دی. د واقعي حاصل دا دی چې قوم د صالح علیه السلام نه مطالبه وکړله چې ته په پیغمبرۍ باندې خپل ثبوت او معجزه وښایه. اگر چې صالح علیه السلام معجزات ښودلي، دوی ویل دغه معجزاتو باندې زموږ اعتماد نشته، ځکه سړی چې کله اخلاق خراب وي نو هغه سره ډېرې زیاتې باني. پارسي یو متل دی، خوی بد بانه بسیار، چې خوی خرابي باني بې شماري. او وایي چې مونځ کې نو مسلې ډېرې، چې نه کې نو بانې ډېرې. نو دې خلکو وایي چې په دغه معجزو باندې زموږ اعتماد نشته. خو په کومه معجزه مې اعتماد دی؟ یو غر ته اشاره وکړه، ول دې غر کې یو غټ ګټ ته اشاره وکړه، ول دې ګټ نه به اوښه راوباسي. داسې اوښه چې هغه به بلار زموږ د مخې به لنګ شي، دې غونډ کلي ته به شوده ورکوي، نو په دې موږ به ایمان راوړو، بله طریقه باندې نه راوړو. او د دې خلکو عام رواج کار کسب هم څاروي ساتلو، څاروو سره ښه کافي شوق. صالح علیه السلام دوی منې کړل چې داسې مه کوئ، ځکه د الله تعالی نظام داسې دی چې کله یو قوم فرمایشي معجزه په خپل فرمایش سره معجزه انتخاب کړي ویې غواړي او دغه فرمایش پوره شي، د معجزه میلاو شي او دا خلک بیا اخوا دې خوا وکړي ایمان را نه وړي، نو بیا به دې باندې عمومي عذاب راځي، ټول غر کېږي، خرابېږي. نو صالح علیه السلام ورته وویل چې خیر هم په دې کې داسې معجزات مه غواړئ، بیا به تاسو کې به داسې خلک وي چې هغه به بیا په خپل دین باندې کلک نه شي او د هغې په وجه به عمومي عذاب راشي. قوم ویل نه، په دې کې ایمان نه راوړلو څه سوال دی، موږ خو ښه خلک یو، خو چې سر دا اوښه را پیدا کړه بس موږ ټول مسلمانان کلک خلک یو، نیکان خلک به رانه جوړېږي. د صالح علیه السلام په دعا سره د دغه ګټ نه یو غټې اوښې راودنګل او دا اوښه دغلته کې بیا هم لنګه شوله او ډېر زیات شوده به یې کول، غونډې علاقې ته به یې ورکول. لیکن د دې خلکو بد اخلاقۍ او د دین نه بغاوت، دغه شان ده کې دوکهبازیانې، دا د الله تعالی په علم کې بیا الله ته معلوم وي چې دا داسې خلک دي. نو چې څنګه خلک یې نو قشان په امتحانات راځي، چې څنګه بیمارۍ باندې اختی، هغې بیمارۍ مطابق به دوی باندې امتحان، الله تعالی به دوی باندې یو امتحان داسې راوست. ویل دا اوښه به شوده کوي ښه ډېر زیات، لیکن د دې اوښې آداب او شرایط دا دی چې دا په علاقه کې کولاو ګرځي، سر به کوي، خلک به شړي نه چې دې ځای کې واښه مه خورو، په هغه ځای کې دې واښه نه خوري، په دې غر کې به ګرځي، هر ځای کې به سر کوي، څوک به یې د وښو نه رامنې کوي نه. یوه خبره به دا وي. دویم په دې علاقه کې یو غټ کوی و او دې کوی نه به غونډو خلکو اوبه وړلې، د غونډې کلو خلکو به دې اوبه وړلې. نو الله تعالی دویم حکم دا و چې یو ورځ به د اوښې نمبري دا غونډې اوبه به داسې کړي او دویمه ورځ به بیا د دې نورو خلکو نمبري د اوبه به وړي، اوښه به اوبه نه څکي. روایاتو کې دا هم دی چې کله به د اوښې نمبر راغی، د اوبه به یې وڅکلې، نو خلکو به چې کوم لوښي به اوبو پسې راوړي، نو هغه لوښي به ټول د چاودو نه ولا ډک کړو او د اوبو په ځای باندې به یې چاوده کورونو ته ویوړل. لیکن دې خلکو فطرت، اخلاق، عقیده او په دې رګونو کې دا بېدیني ښکلی شو وه، نو اوښې ته یې نیت خراب شو او ویې ویل چې د دې اوښې نه ځان خلاصول پکار دي. دا خو موږ سره اوبه په نمبر باندې کړې، مخکې به موږ روزانه اوبه وړلې، اوس په نمبر باندې اوبه وړو، چې دا اوبه نمبر ختم شي نو صحیح دی. او د دې اوښې څه غم پکار دی، دې اوښې سره بچې هم ورسره و، لیکن په دې باندې هر سړی پوهېده چې دا اوښه د څه شي نه را پیدا شوې، د ګټې نه، خلکو د مخې را پیدا شوې، د هوا خبرې نه دي، دروغ خبرې نه دي. لہذا داسې ښکاره معجزې ته ګوتې وروړل ګران کار دی، چا زړه نشه کولی. اسلامي تاریخونه او تمام د دنیا تاریخ په دې باندې ګواه دی چې د اسلام باغیان خلک چې کمی د اسلام دشمن خلک
چې د یو قوم دشمنی د یو اسلام دشمنی هغه داسې خلکو نه کار اخلي او استعمالوي چې کم په دې معاشره کې وغورځېدلې خلک څه مطلب یعنې د هغوی اخلاق انتهایی بیکار او کمزوري اخلاق د چا چې کم اخلاق کمزوري مثال په طور د زنا په مرض اخته دی د غلا په مرض اخته دی نور جرایم کې اخته دی نو د عقل انتهایی په صفر درجه کې نو د دې کس استعمالول د داسې خلکو دپاره آسان وي او د داسې خلکو نه ډېرې فایدې پورته کوي ځکه په دې کې شرم او حیا نه عقل پکې نه وي نو تفسیر درسي لیکلي دی چې په دې منځ کې په دې علاقه کې یوه زنانه وه او د دې زنانه ډېرې ګډې بزې وې چې په تنخواه باندې به خلکو وله ساتلي او دا زنانه په زناکارۍ او په فحاشۍ کې ډېر زیات شهرت یې لارو ډېر ښایسته حسن یې لارو ډېره مالداره هم وه د یو کس سره تعلق جوړ کړو یو بیکار اخلاقو والا کس و چې هغې په دغه غیرت باندې نه و د دې زنانه سره تعلق جوړ شو او دې زنانه ورته مطالبه وکړله چې یاره ډېرو خلکو ته مې وویل خو چا وانه اورېدو ته داسې کار وکړه ته یو نر سړی غیرتي دا وښه مړه کړه او دا وخه چې د مړه کړه نو بس زما څاروو ته به د اوبو نمبر پراخه شي نو زه به دې په نکاح باندې والم دې په دې باندې بیا نه و چې دا د الله تعالی اوښه ده الله را پیدا کړله معجزه ده دا چې زه مړه کړم د دې به انجام صحیح د شعائر الله توهین د دین مخالفت به څومره وبال لري په دې باندې دماغو کار ونه کړو بلکې دغې ښځې په محبت کې دې داسې ډوب سې جوړونکو شو او دې راغې د خپلو قومیو سره مشوره وکړه زه دا اوښه وژنم خلکو ورته وویل چې یاره موږ خو یې نشو وژلی موږ یریږو خو که ته یې وژنې نو ګورې ستا لاس نه نیسو ښه خبره ده مرګ یې ښه دی چې زموږ د څاروو دا مخه کولاو شي نو دی لاړو او په لار کې ورته کېناسته کله چې دا اوښه راغله نو ده بې د تورې ګزارې وکړلې اول یې د مخې پنډۍ ووالې په توره باندې را پرېوته چې کله را پرېوتله هغې نه بعد یې د سر په توره باندې ووخه کټې د بچي باره کې قرآن څه نه دی ویلي لیکن ځینو تاریخونو داسې نقل کړي دي چې دا بچی چې کوم نو اخوا دېخوا یې منډې کړلې یو څو چغې ووالې او د چغې نه بعد لاړه منډې کومې ګټې نه د اوښې را دنګلې هغه ګټې ته بېرته نوته او بیا ورکه شوه چا ونه لیده دې واقع نه چې کله صالح علیه السلام خبر شو صالح علیه السلام قوم راوغوښت او ورته یې وویل چې ګوره ټیک ده چې جرم یو سړی کړی دی په دې باندې موږ پوهېږو لیکن دې کس ته ډاډ چا ورکړی دی په دې جرم باندې ډاډه کړی چا دی سپورټ چا ورکړی دی دا تاسو ټولو ورکړی دی ټولو ډاډه کړی دی تاسو یې مشوره کړله تاسو ته ویلي چې بس وکړه موږ ګوتې نه شو وروړی ته ګوتې ته یې مړه کړه لہذا د الله تعالی فیصله داسې ده چې تاسو ټولو باندې به عمومي عذاب راځي او تاسو به ټول ختمېږئ خو کله 3 ورځې وروسته 3 ورځې به کورونو کې پاتې شئ د هغې نه بعد به عذاب راځي او تاسو به ختمېږئ نو د واقع حاصل دا شو چې د دین مخالفین د شاعر الله توهین کوونکي خلک د الله تعالی احکام سپک ګڼونکي خلک هغې دپاره تخویب دنیاوي دي چې دا خلک په دنیا کې هم د الله تعالی د عذابونو نه محفوظ نه دي نو الله تعالی وایي ویا قومي صالح علیه السلام وویل چې ای زما قومه هذه ناقة الله دا د الله تعالی اوښه ده لکم ستاسو دپاره آیة نښه ده فذروها دا پرېږدئ تأکل خوراک به کوي فی ارض الله د الله په ځمکه کې ولا تمسوها تاسو ونه رسوئ دې ته بسوء هیڅ تکلیف فیأخذکم نو نیسي به تاسو عذاب قریب عذاب نږدې که اوښه په عذاب کړله نو بیا به تاسو باندې به نږدې عذاب راځي فعقروها نو دوی زخمي کړله عقر اندامونو کټ کولو ته ویل کېږي زخمي کولو ته ویل کېږي نو په اول سر کې د هغه اولنۍ حالات ذکر کېږي چې کله دا روانه وه او دې کس ته په توره باندې خپې ووالې د دې کس چې کوم دی نوم تاریخ کتابونو کې قدار بن سالف ذکر شوی دی او په عربو کې دا کس ډېر بدنام دومره بدنام و چې کله به چا یو مثال ورکاو د چا د بدبختۍ نه داسې به یې ویل چې فلان اشأم من قدار بن سالف لانکې سړی د قدار بن سالف نه هم ډېر بدبخته دی چې د الله تعالی اوښې خیال یې هم نه دی ساتلی د معجزې پام یې هم نه دی کړی چې معجزه ده نو دې کس زخمي کړي و دا اوښه لیکن دې عقارو کې د جمع لفظ استعمال شوی دی چې په عقاروها دې قوم زخمي کړله نو دا قوم ته نسبت څنګه دی قوم ته نسبت په دې دی چې په دې جرم باندې دا خلک دا قوم راضي وو او به یو جرم باندې راضي کېدل دا رسېدلی کې دا جرم چې تا په خپله باندې کړی نو مجرم چې سره چې څوک په جرم کې راضي شي نو دغه مجرم او په جرم باندې رضا دا دواړه یو شانته کې عمل لري نو په دې وجه باندې په قدار بن سالف په قوم باندې عذاب یو شانته کې راغی په یو ورځ باندې راغی په یو ټیم باندې دوی ختم شو فقال نو صالح علیه السلام ورته وویل تمتعوا فایده حاصله کوئ فی دارکم په خپلو کورونو کې 3 ایام 3 ورځې امام قرطبي رحمه الله وایي چې تمتعوا دا کنایه د ژوند نه زندګۍ نه تاسو په کورونو کې ژوندي پاتې شئ 3 ورځې
وای دا ځکه چې فائدہ حاصلوله دنیاوي څیزونه نه ژوندې خلک کولی شي مړې ته نشي کولی نو معنی دا ده چې په درې ورځې تاسو دنیاوي څیزونه استعمالوئ ژوندي به یئ تاسو کې به ژوند یي د هغې نه بعد بیا وروسته تاسو باندې عذاب راځي نو تمتعو فائدہ حاصله کوي بذلکم بخبر کورونه کې 3 ایام 3 ورځې ذلك وعد دا یو وعده غیر مکذوب دروغجن نه ده غیر مکذوب دروغجن نه ده یعنی تاسو ژوند صرف 3 ورځې ختم شو فلما پس هر کله جاء چراغ امرنا حکم زمن حکم د عذاب راغی نجینا من خلاص کو صالحا صالح علیہ السلام والذین او حق کسان آمنوا چې ایمان راوړل ما هو د سره برحمت منا پر رحمت سره طرف خپلنا نو په دې آیات کې اظهار د دې خبرې دی چې په دنیا کې نجات حق خلکو ته نصیب کیږي خلاصي چې څوک ایمان لري او د نیکانو صالحانو سره ملګرتیا قایمي ځکه دغه کې مؤمنان کم خلک عذاب نه بچ پاتې شو بده دومره خطرناک عمومي عذاب کې هغه خلک بچ شو چې کم کې صالح علیه السلام په سر کې دي چې پیغمبر دي او هغه کسان چې امنو ما هو د سره ایمان نه وړه ملګرتیا سره قائم معه په معنا د معیت ملګرتیا سره دی یعنی مؤمنانو او د سره ملګرتیا برحمت منا پر رحمت سره طرف خپلنا الله بخپل رحمت سره د خلک د عذاب نه بچ کړ دې ته وحی ورکړ صالح علیه السلام ته چې په دومره ټیم کې دې زګین نه وځه صالح علیه السلام د حدودونو بهر شو هغه نه بعد عذاب شروع شو ومن خزي يومئذ او د شرمولو د دغه ورځ نه د لوی خطرناک عذاب او دا عذاب چې بچا راغلی او نخکاره د جرم اعتراف ته چې د مجرمان وځه کې عذاب راغلی ان ربک بشک ربستق هو القوي العزيز خامخ حمدا طاقت والا او غالب ذات دا دو صفاتونه د الله تعالی ذکر شروع دی واقعي نورست دې ټکی ته اشاره ده چې الله تعالی قوي دی او غالب دی یعنی د الله تعالی صفاتونه داسې دي چې څوک مخالف دی نه پاغه باندې عزیز دی غالب دی بچ کې دی نشي او څوک د الله تعالی دین قائل نو هو القوي د الله تعالی طاقت والا د هر قسم مذهبونو نه محفوظ ساتل شي نو ګویا چې دا قوي العزیز دی خبرې ته اشاره شو چې د اسلام مخالفت د الله تعالی په مقابل کې د ځان خرابول ځکه د الله تعالی په صفاتونو کې یو عزیز دی چې په هر چا باندې غالب دی هیڅوک دی بچ کې دی نشي مجرم دی د خپل زور په طاقت مسره بچ کې دی نشي او دغه شان نیکان خلک سمرم کمزوري شي نو الله تعالی قوت لري د عذابونو نه بچ کولی شي واخذ الذين اوني ودي لرا اوني وحق کسان لرا ظلموا ظالمانو ظلم باس مکه تر شوی د قسم ظالمانو هغه باس مکه تر شو الصيحه چغه بدی باندې ولش دا چغه د جبرائیل علیہ السلام تفسیر معرفت القرآن ذکر کړی دی چې دا چغه دومره هیبتی او خطرناک و چې ټول دنیا بجلیان راجمه کی تندرونه راجمه کی او د دې چې مجموعي کم आवाज جوړیږي دا غي आवाज نه هم د आवाज سو چون د زرحا چون د سیوا دا د سي आवाज وجه غوګونو او زرونو برداشت کولای نشو نو چې کله جبرائیل السلام دا هیبتی ناشنا आवाज په دې باندې وکړو د ټولو خلکو زرونه وچاودل غوګونو پردې استری شو او دوی نسکور را پریوتل فاصبحوا ندير را پریوت فی دارهم بخپل کورونو کې جاثمین نسکور په دې وجه را پریوت یو د دې غزلت ته اشاره ده چې نسکور کس ډېر بدی ښکاری دویمه دا ده چې نسکور هغه کس مری چې په زړه باندې سخت په خېټه باندې دړي نو د دوی زرونه وچاودل چې زرونه وچاودل نو سخت دومره هیبتي و چې بس پر اپریوتو کې هم دی نسکور او استګزمکه ته نسکور را ورسید او دا دومره لوی خلک دا دومره طاقتور لوی خلک د الله تعالی د عذاب نه هیڅ چا ځان بچ نه ټول خراب شو الله تعالی وی کلی د سی وران شو د خلکو کألم یغنوا فیها گویا چې ندی وسیدلی د خلک په دې کلی کې هیڅ کله تابه ول چې په دې کلی کې څوک وسیدلی نه دي او د مخ د آبادی د قشه نورانی وي په دې کې څوک پاتې شوی نه دي داسې د آبادی نورانی شوی الا خبردار ان ثمود كفروا ربهم یقینا سمودیان کفر کړه د خپل ربنا خپل رب باندې کفر کړه یعنی رب نه منکر شو مخکې موږ ویل دي چې سمودیانو د رب د وجود نه منکر نه او د سینې ول چې موږ رب نه منو لیکن د رب احکام نه منل صالح علیه السلام چې کوم د ایمان او توحید عقیده راوړی و هغه عقیده قائل کېدل نه نو په دې وجه دا د شوال ک الله جل سره منل نه ذکر دې الله منل درد څه فائدہ نه کوي نو د شوال ک اړو منل چې نه نو ذکر الله و ان ثمود كفروا ربهم یقینا سمودیانو کفر کړه په خپل رب باندې الا خبردار بعد لثمود لریواله د رحمت نه د پاره د سمودیانو د ورستانه حاصل د واقع چې د کافر د سمودیان چې هلاک شو سوجوا د دین مخالفو
او د الله تعالی احکام نه منل او دویمه دا د انجام دا شو چې په الحال خلاق شو تباه شو او د قیامت پورې هم په برزخی ژوند کې او ورستنی ژوند کې دوی همیشه د فرد الله تعالی د رحمت نه لري وتل. من ویل چې رحمت او عذاب دوا ازداد دي یو بل مقابل او د دې شیزونه د یو وینو بل په خپل ختميږي چې عذاب راشي رحمت نه، چې رحمت راشي عذاب نه. نو چې کله داخله د رحمت نه لري وتل نو عذاب کې خوب داخل شو، نو ځکه په دنیا کې هم خراب شو، قبر کې هم خرابي او په آخرت کې به بیا خرابي.